ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال الله تبارك وتعالى الصوم لي وأنا أجزي به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نصیحت کی دی خپل ځان نوی خاطره په نصیحت کی دی خپل ځان نوی خاطره یو خبره بدی پچا هم اثر نکړي. زما قدرمنو او په عزت او په دین پټو خوندو مندو یقینا د روزې ډیره د برکت میاشت ده. هر انسان دا محسوس کوي چې زه ډیر زیات خوش قسمت یم چې الله پاک دا رنګه د سپرلی روزه او ماته په ژوند کې په روغ صحت کې او د روزې د نیولو د توفیق سره او سره د دې چې دا ګرد عبادتونه کوو پکې خوشحاله هم یو. دا الله پاک را نصیب کړل. دا د الله پاک پر هر انسان چې هغه دا روزې نسی پر هغه باندې د الله پاک خصوصي رحمت راوړي. کم آیت چې ما تاسو په مخ کې تلاوت کی زما قدرمنو پدې کې الله تبارک وتعالى فرمایي و اے د ایمان والاو پر تاسو باندې روزه فرض شوی دا لکه څنګه چې پر تیرو امتو باندې فرض ولا، لیکن د دې روزه فرض کېدو وجه هم الله بیان کړي. په اخر کې الله پاک فرمایلی دی لعلکم تتقون چې تاسو تقوادار جوړ شئ. مطلب د روزه حاصل دادی کچيري د روزه نیولو څخه زموږ په اعمالو کې زموږ په اخلاقو کې زموږ په ژوند کې تقوا نه رااله نو دا روزه اصل مقصد د موږ څخه پاتې شو. د دې روزه اصل مقصد په انسان کې تقوا راکلل دي، په انسان کې د هغه صفات راکلل دي، هغه عادتونه پیدا کېدل دي چې په کوم عادتو باندې شریعت انسان ته ثواب ورکوي چې هغه ته مشتاسو پرهیزګاری وایي او هغه ته مشتاسو تقوا وایي. دا روزه نیولو اصلي او خاص مقصد هغه تقوا ده. قدرمنو کډیر انسانان روزه دار نشي چې پښلمه وکي دا غبا د بدسو سهار پر یولس پر دولس پر یوا بجارا پورته سو دا غبا د کزنانه دا او د سو کی کورتل منځ وکي کناره نه دی او د سو کی مسجد لولاد دا غبا د ماپشین کوي د چا سر ملاو شکشيني ورته وای روزه نو کم ګرانه ده روزه باندې وګر سمش پويجو نه. یقینا دا خبره دغه ټیک ده چې ګرد ورځ په خوب کې تیر کی نو هغه روزه باندې خو یقینا څوک نه پويږي، لیکن دا سړي خپل نقصان دا وکي دا خور خپل نقصان وکي چې د روزي رنګ میاسه ور باندې رااله، لیکن په هغه روزه کې د خواري و نقشه د مهنت و نکي د تلاوت نه وکي د صلات التسبیح منځ و نکي دغه شان د جنپات اسول روزه ونی ولا، لیکن دغه روزه پر د دارنګ تیر شو چې په دې کې تقوا نشو پیدا. د روزي چې کوم اصل مقصد وو هغه حاصل نشو نو دا ډېر کمزوري دا به انسان ډېر بد قسمتي
چې انسان باندې روزه راشي لیکن د روزه مقصد دته نشي ملاو، حالانکه د روزه نیولي د خپل اینا د خپل سینا د خپل خوب آرام د بغرد پریشي دغه لوجه او تند د به پر ځان تیری کړي، لیکن د روزه اصل مقصد د څخه پاته سو. نو زما قدرمنو نن به مستاسو د روزه مقصد چې کوم دی هغه هم حاصلو، د هغه د حاصلولو د پاره سبا قاعده جلا عبادت نه دي، بلکې داغه مستاسو چې کوم عبادتونه کوو دا په طریقه باندې وکړو، دا از مستاسو د روزه اصل مقصد شو. مستاسو په دې باندې خبر یو چې په روزه کې چې دا خوراک کول دي دا حلال دي، لیکن په روزه کې موږ دا پرېږدو ولی دغه د روزه مقصد کمه اوبه یا خوراک یا شربت یا شوده دا په عام ورځو کې و مشت حلال او جائز ولو چې تاسو دا خوړی سي، لیکن په روزه کې دا شان موږ پر ځان باندې بند کو حرام وولو چې نه اسمار روزه ده. نو چې کم شان حلال ولو هغه مشپرې شول، نو د دې څه مطلب شو؟ مطلب دا سو چې کم شان د اول سر څخه حرام دي هغه خو په روزه کې بیا بیخي پرېږدي، ولی په روزه کې تا حلال شان لا پرېښول د سهار د اذان سره د ماښام تر اذان پوری چې کم حلال خوراکونه وو، کم حلال شربتونه اوبه ولې شوده ولې جوس وو هغه تا پرېښول، نو چې کم حرام دي هغه خو به بیخي پرېږدي، ولی هغه خو په خلاص خپل کې هم نه و جایز، وس هم نه دي جایز، بیا هم نه دي جایز. نو که یو څوک نه هغه حرام شان څخه ځان نه ساتي نو دغه روزه نیولو فائدہ ودته هیڅ نسو پات. هغه حرام لاري چشتي، هغه حرام لاري غیبت کولی زموږ تاسو په زنان کې دا نه جوړي، دا مسأله ډیره زیاته ده، او دا غرنګه د یو بل سره په زړه کې بغض ساتل، په یو کور کې دوه زنان دي، په یو کور کې درې زنان دي، په یو کور کې خامخا مشترکه کورونه ستا، په هغه کورو کې زنان یو د بل سره بغض کوي، یو د بل سره حسد کوي، یو د بل په نقصان خوشاله کیږي، یو د بل په شو باندې خوابدي کیږي، و دې ته ویل کیږي د زړه نه جوړي. او دا غرنګه په روزه کې سروز اوریدل، دا سروز په اخلاص اخلاق هم حرام دي، لیکن دا یو کمزور انسان کناری نه دي کزنانه ده هغه فرض روزه نیولې ده، حلال خوراکونه پر ځان بند کړی دي، لیکن دای بیا هم حرام چې کم الله پاک کم شان حرام کړیو هغه حرام کارونه کوي. سروز اوري، سونګ اوري، بدلی اوري، یا غیبت کوي، یا غیبت اوري، یا یو زنان غیبت کوي دا بل ژغ نه ور باندې کوي، یو خو غیبت کول والا غلطی کوي. دلته چې دا کوم یو اوري هغه دی دا مجلس ور پریږدي، یا دې رامنا کی چې مکه اوس ما خوره تخروزنی ولې ده حلال خوراکونه دې هم پر ځان حرام کړی دي د سهار مانځه تر ماښام مانځه پوری، لیکن زما خور دا کم غیبت چې ته کوې دا خو حرام دی، دا خو په یو حال کې نه دی ټیک. او دا غرنګه زموږ تاسو ډېرې ودسوي خوندي هغه د خاوند نافرمانی کوي، د خاوند ناشکري کوي. ای زما خوندو دا یو ډېر اهمه مسئله ده. ګوره دا خبره که زه تاسو ته نه وکم هم چونکې زه به بیان وکم، لیکن دا خبره زه په هر بیان کې تاسو ته ولي کوم، هغه په دې زه کوم چې زه زما خوندې دا نه غواړم چې زما یوه خور جهنم ته ولاړه شي، زما یوه خور د نبی علیه الصلاة والسلام د حدیث خلاف ورزي وکړي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وای د معراج په شپه چې کله الله پاک وما ته جهنمونه جنتونه دا ګرد راښکاره کړل، پدې کې ما جهنم ته وکتل، په جهنم کې اکثریت د زنانو. ما خوند پر دې ډېر سوچ وکړي پدې کې اکثریت ولې د زنانو، دا وجه چې شو دا زنانو کومه ګناه کوله بیا اکثریت ته ولې ورسېده. زما خوند هغه خبر واوري، بیا کچيري هغه خبر په موږ په تاسو کې موجود دی، نو په دغه ناس مجلس کې پر تیرو باندې توبه وباسي، پر روان وخت کې د الله څخه مدد وغواړي چې یا الله د دې ګناه څخه د دې جرم څخه د دې څخه یا الله موږ وساته، موږ کوشش کوو یا الله توفیق تراک. نو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه پښتنه وسوله چې په جهنم کې اکثریت ولې د زنانو، د دې کوم ګناه، کم جرم، کم عمل دارنګو چې د دې اکثریت په جهنم کې وو.
جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې ولدا زنان چې دي دا د خپل خاوند ناشکری ډیره کوي. حالانکه نبی علیہ السلام دا نه ویل چې دا زنان شرک کوي، نه دا ویل چې دا غیبتونه ډیر کوي، نه دا ویل چې دا اسراف ډیر کوي، په کور کې نعمتونه ضایع کوي، استعمالوي نه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې ول په دې کې یو کمزوري ده چې دې د خپل خاوند ناشکری ډیر کوي. نو زما خوندو پر دې خبره باندې هر یو سوچ وکي، فکر وکي. کچيري په تیر وخت کې د ما او تاسو څخه ناشکری سوي، د ما او تاسو څخه نافرمانی سوي، نو بیا پر هغه باندې خاوند ته هم وایا چې پر دې باندې تمام معاف کا چې د دې ګناه د وجې زه جهنم لرزم، نو تر هغه شری چې زه جنت والا جوړ شم، د خپل کور او د بچانو د خاوند سره په جنت کې يم، د خپل مور پلار د خپل پلرګنۍ سره په جنت کې پاتې سم، نو د چې یو معافي غواړم په دا معافي باندې زه جنت لکلی سم. لہذا د خپل خاوند څخه پر دې باندې معافي وغواړم. او زما خوندو زنانو اکثر شکایت مال راشي چې مفتی صاحب ته چې بیان کړي خالد خاوند قدر قیمت د هغه مقام د هغه درجه بیانوي، نو یو ورځ خود کور والا یعنی د زنانې پر خاوند چې کوم حقوق دي هغه هم بیان کا. نو یقینا دا سوال ستاسو حق دی، دا سوال بالکل په هر مجلس کې پر ما باندې کیږي، لیکن زما خوندو زه به تاسو ته خبره وکم. زه چې وزنانو ته بیان کوم نو به زه الته د خاوند حقوق بیانوم، نو چې زه کله په نارینهو کې بیان کوم الته بیا زه د کور والا یعنی د زنانې حقوق په هغه کې بیانوم. نو نن که زه زنانو ته بیان کوم په دې کې که زه د کور والا حقوق بیان کم نو نارینهو ته بیان نه دی، نارینه اوري نه، نو لہذا دا بیان بې ځایه شول. یقینا هغه بیان هم زه کوم، بار بار هغه کوم، پر هغه باندې د عمل کوشش کوو، پر هغه باندې د خلکو د راګرځولو کوشش کوو چې خلک عمل ور باندې وکي. د یو چا کور ما د وجې د جنت رنګه ماحول پکې جوړ شي، نو دا خو زما لپاره ډېره غټه خوش قسمتي ده. نو قدرمنو خبره مو دا کوله چې کم خوراکونه په عام ورځو کې موږ ته حلال وي، په روزه کې هغه موږ پر ځان باندې حرام بولو. کچيري یو زنانه کور ته غوښه پخوي یا کور ته ورځي پخوي یا فروټ کاټوي یا سلاد سالن سبزی هر کار چې کوي، لیکن چې روزه وي کله دې هر څو اوا ورته وسی، د دې هر څو لوجه زیاته وي، لیکن د الله حکم د دې پزړه کې وي وای نظم د رب حکم دی چې مې خوره زه په دا وجه باندې نه خورم. بیا پر روزمات باندې تاسو وګورئ قدرمنو دسترخوان د هر چا کارا د خپل وس مطابق دسترخوان ډک دا د روزي برکتونه دي. نو 15 منټه 10 منټه د مخه دا کم انسانان چې ناس کوي د الله حکم نه راغلی چې وی خوره، دا انسانان دا خوراک نه شروع کوي. هغه کوم وجه د 10 منټه مخکې دا انسان د خوراک څخه راګرځولې و 10 منټه بعد اجازه ورکړي. زما خوندو هغه دی د الله حکم او زما استاد سره دی د الله خوف، د الله ویره، د الله د خبري خیال ساتل. نو چې ما ته د الله پاک د خبري دومره خیال ساتو، نو چې کم شان الله همیشه د پاره حرام کړی دي د هغه د پاره بیا ولې د الله خبره نه خیال نه کو، د الله د خبري قدر نه کو، د الله د خبري عزت نه کو. باید د هغه هم عزت وکړو. په فرض روزه کې کوم خوراک پرېږدو چې پر موږ باندې حرام نه دی، لیکن د الله حکم دی موږ منع کړي. چې کم شان الله حرام کړی دي د هغه څخه بالکل لاس واخلي، په هر صورت کې واخلي. په روزه کې به ډېر لاس نه واخلي، په عام ورځو کې هم د هغه څخه ځان وساتي. ما تاسو ته ویل غیبت دی دا غرانګه پزړه کې د چا سره نفرت کول دي، پزړه کې د چا سره بغض ساتل دي، پزړه کې د چا سره کینه کول دي، پزړه کې د چا بد غوښتل دي، پزړه کې د چا نقصان غوښتل دي. دا غرانګه بے پردګي کم لباس په غاړه کول، په فرض روزه کې داسې کپڑے د ځان لپاره جوړول د اخترغه چې هغه کپڑے د اسلام خلاف وي. نو زما خور روزه خو تاونی والا الله دې قبول کړي. نو دغه کپڑے چې ته کمی جوړې داسنا فرض روزه پر تا دومره اثر نه وکي چې ستاسو یو جوړه کپڑے در بدلی کړي وای د اسلام او د پردې مطابق تا کپڑے جوړی کړي وای، نو دا روزه به تا جنت لره څنګه بوجز ما خوري. لہذا متو کې کېږي ما خورا بالکل چې دوکه نه سي چې کوم کپڑے تاسو ځان ته جوړوي یا خپل لونو ته جوړوي هغه د اسلام او د پردې مطابق جوړی کړی. د روزه اثر پر ځان راولي
چې دا د روزې میاشت ده، په دې کې دارنګه جوړه دارنګه کپڑے نه جوړوم نه کوم نه راغواړم چې هغه د الله او د الله د رسول د خاصه پر هغه کپړو باندې یا پر هغه کپړو اغوستلو والا باندې د الله لعنتونه ووري، زه څنګه د الله لعنتونه پر ځان لوسم. لہذا دغه بهترینه میاشت ده. په دې کې به تاسو یو چې کم حرام لال دي هغه څخه به ځان ساتي. او ډېر انسانان دا غلطي هم کوي چې دلته د روزې وخت تیر شي، یعنی روزه مات وسی، بیا د هغه بعد د دا خیال دی چې کم شان په اسلام کې حرام ولو هغه وس جایز شو. مثال کے طور پر بدلی اوریدل، بازار ته بے پرده او بغیر ضرورت وتل، یا خپل आवाज دومره په زور کول، که په څنګه کمره کې یا په څنګه کور کې یا څنګه په دغه کمره کې یو ورور یو خور آرام کوي، یا یو کوچنی ماشوم یا یو سپینسره یا یو سپینجری، هغه زما استاد आवाज څخه په تکلیف شي، نو دغه هم د روزې خلاف. لکه څنګه چې سروز اوریدل، غیبت کول، بے پردگی کول، کم لباس په غاړه کول، دا د سحر منځ بعد د ماښام تر منځ پوری حرام دي. دا غرانګه دا د ماښام منځ بعد څخه هم حرام دي. زموږ ډېر انسانان، ډېر نارینه، ډېر زنان هغه دا خیالي چې روزه ماته سوله نو بیا ومشته سروز هم ټیک شو، بیا ومشته غیبت هم ټیک شو، بیا ومشته بې ځایه خندا هم ټیک شوله، بیا ومشته وخت ضایع کول هم ټیک شو. نه نه زما قدرمنو، دا په هر صورت کې که روزه وکنه وه، که خوله خلاصه وه، که خوله بنده وه، په هر صورت کې دا حرام دي. حرام د دې څخه ځان وساتي. او دویمه خبر، په روزه کې موږ تاسو دوه کاره لازمي وکړو، که زنان یو که نارینه یو. اول کار ما تاسو ته دروښوي چې د حرام شانو څخه ځان وساتئ. هغه حرام که غیبت وي، که د خاوند ناشکري وي، که دارنګه لباس په غاړه کول وي چې په هغه کې زما او ستا ستر، زما او ستا جسم، زما او ستا بدن، زما او ستا شایست نه پټیږي، دغه رنګه لباس کول هم حرام دي. دا که ما او تا هر څه ځان ته جایز کو، زما او ستا په جایز کېدو باندې دا نه جایز کیږي. روزه پر خپل ځای ده، هغه لباس پر خپل ځای دی، دا هغه لباس پښتنه به خپل جلا کیږي، د روزه پښتنه به جلا کیږي. او دویمه خبر چې هغه متقی کی چې په موږ کې تقوا راولي، هغه لازمی خبره دویم چیشته، هغه لازمی خبره دویم دا قدرمنو چې موږ تاسو به پر روزه کې نفلی عبادتونه زیاتو. قدرمنو دا ډیره اهمه خبر ده، تاسو یې د زړه په سترګو، د زړه په خوږو واوري، او بیا دا خبره په زړه کې در سره محفوظه کړئ. بالکل د ذهن او د زړه سره دا خبره مه باسئ. نو هغه خبر دا ده کچيري په عام ورځو کې د روزې میاشتې څخه مخکې زه نیمه سپاره تلاوت کوم، پر روزه کې باید یو نیمه سپاره وکم. که زه په عام ورځو کې نفل 4 رکعاته کوم، پر روزه کې باید 8 رکعاته وکم. که زه په عام ورځو کې په هفته کې یو وار خیرات کوم، پر روزه کې باید چې روزانه خیرات وکم. هغه خیرات لازمي نه دي زما خوندو چې هغه بنو خامخا ته د 0 د 2 د 500 خیرات کوي. صرف دومره وکا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم و حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی الله عنها ته فرمایي وای چې کله سالن په خوي نو ته داغه شوروا لږ زیات په وکه په سالن باندې د هغه امسایه ته هم یو پلیټ شوروا ورواستوا. نو زما خوندو تاسو چې کله سالن په خوي د مشرانو د نارینو په اجازت باندې یو پلیټ سالن د امسایه کرا ورستوا، دا واستاد خاصه یو پورا روزمات سی. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وای چې کم انسان د بل مسلمان د روزمات لپاره یو خرما، یو ګولا، یو پلیټ سالن ورکړي، نو هغه کم انسان چې روزه په ماته کړله دا هغه د روزې ثواب به هم و دغه چا چې سالن ورکړي و د خیرات کولو والا ته به د هغه د روزې ثواب هم ملاویږي. دا زنانی چې کوم خپل روزه نیولې ولا دا هغه ثواب به جلا ورته ملاوي شي، او چا چې روزه په ماته کړله دا هغه په ثوابو کې یو ذره کمی هم ناراض. الله پاک عزت زیات ثوابونه و هغه خیرات والا روزه والا ته ورکوم، نو د الله په خزانو کې خوشی نه کم. لہذا قدر وکي د دې موقع څخه فائدہ واخلي. قدرمنو د دې خیرات د دې یو پلیټ سالن یا د 15 جوی خرما د دې قدر به مشتاق ته په قبر کې معلوم شي. چې کله مشتاق په قبر کې خپلوان کیږي او قبر را پسې وتړي، بیا په منو
او په ټیلو خاورو را باندې واړی دا هغه بعد به بیا و مشت یو شی ګټه نه کوي کې ګټه کوله هغه بس ما استاد دغه خیر او خیرات دغه یو ګولا یو پیاله چې ماوتا د الله په لار کې ور کړې و د الله لپاره می خیرات کړې و د دې ګټه په بیا دورې و ماوتا تر ورسیږي په دنیا کې به ګټه دای زما قدرمنو چې پر کور باندې الله برکتونه راوړي پر کور باندې الله رحمتونه راوړي او په کم کور چې د الله رحمتونه راغلل دا هغه کور څخه الله پریشانی اختلاف بے برکتی د رشتو چې کم ضرورت دی هغه او د رزق چې کم کمی ده دغه ټول به الله پاک دغه رحمت او دغه خیرات په وجه باندې الله لري کی نو نفل عبادتونه په پروازه کې زیاتو قدرمنو هغه څنګه صلات التسبیح مستاسو مخ کې کچيري په هفته کې کوي اوس به مستاسو روزانه کوو کمچيري مخ کې په میاشت کې کوي اوس به په 2 ورځې کې خامخا کوو د قران ختم کوم مخ کې مستاسو په میاشت کې کوي اوس به په 10 ورځې کې کوو کوم مخ کې په 10 ورځې کې کوي اوس به په 3 ورځې کې کوو د دې لپاره تاسو خپل یو ترتیب جوړ کړئ پر دا ټیم بزا سالن په خوم پر دې ټیم بزا نفل کوم پر دې ټیم به عبادت کوم پر دا وخت باندې به زه مسئله از د کوم تاسو چې کوم دینی مسائل از دي هغه په آپس کې یو بل ته وروشایست د دې په وجه به د ډیرو زنانو منځونه به بچاو شي د ډیرو زنانو منځونه به پات شي د ډیرو زنانو منځونه به صحیح شي په هغه صحیح کېدو کې به الله تعالی ته حصہ درکړي په هغه صحیح کېدو کې به الله پاک ته هم ور سره شریک کړي ثوابونه به الله تعالی ته هم درکړي یو لازمی خبره چې زموږ د زنانو په میان کې ډېره زیاته مشهوره ده د حیا او د شرم خلاف ده لیکن زما خوندو زه هغه چې کوم نقصان دی دا هغه ته وګورم نو بیا زوام چې دا مسأله به خامخا خپل خوندو ته خپل مندو ته ورشای هغه مسأله ده چې په 13 سورج کې مخکې د ما څخه پښتنه هم سوي ولا مسأله ده چې زموږ په معاشره کې کله د یوې خور د یوې زنانی د یوې مور کوشنۍ پیدا سي بیا د به معاف نو دا هغه کوشنی د پیدایش څخه ورسته په پښتنو کې دا یو مسأله رواج ده چې هغه بالکل غلطه ده هغه مسأله دارنګ رواج ده چې دا زنانه بیا سلويش تورزل منځونه نکړي حالانکه د شریعت مسأله دارنګ نه ده اوس دا زنانه که پروزه کې ولا گویا کې فرضي روزه دا زنانه وخوړلې روزه کې فرض منځونه قضا کړل او بیا ورسته قضا هم نه راوړي نو دا څومره غټ جرم دی څومره غټ ګناه ده څومره غټ کمزوري ده او د آخرت څومره زیاته تباہی ده په دې باندې زما قدرمنو و دې ته غوښتي دا مسأله واوري دا مسأله ازدکي دا مسأله و نور خوند ته ورسوي او ورته وایي چې مفتی صاحب مسأله دارنګ بیان کړ مسأله دا ده کچيري د یوې خور د یوې مور کوشنۍ پیدا سي نو د هغه کوشنۍ د پیدایش بعد چې کومه ناجوړي وي هغه ناجوړي کچيري لس ورځې ولا هم زموږ زناني 40 ورځې منځ نه کوي کشل ورځې ولا هم دا 40 ورځې منځ نه کوي حالانکه شریعت دا نه وایي شریعت دا وایي کچيري دا ناجوړي لس ورځې ولا بیا به تر 40 ورځې پورې منځونه نه پرېږدي بلکې بیا به ته د لس ورځې بعد سر منځه منځ به شروع کوي کله روزه میاشت ولا خپل روزه به شروع کوي خپل تلاوت به شروع کوي د عام زنانو رنګ ژوند به کوي کچيري دغه ناجوړي د شل ورځې پوری والا نو بیا وته د شل ورځې بعد خپل منځونه خپل روزه خپل تلاوت شروع کوي سلويش ورځې ته بنکشيني کچيري دغه ناجوړي د کوشني د پیدایش څخه بعد یو ورځ والا یو غنټه والا د هغه بعد وته من شروع کوي روزه به نشي تلاوت وکوي کچيري دغه بیماری تر لسو ورځو واوي تر شلو واوي مثال مقصد دا دی چې کله دا ناجوړي ختمه سوله د هغه بعد پر دې خور پر دې مور باندې المنځ کول دارنګ فرض دی لکه په عام ورځو کې چې فرض پر دغه خور پر دا مور باندې دغه منځ او روزه دارنګ فرض دی لکه څنګه چې دا عام زنانو باندې په دې حالت کې فرض دی
په دې مسأله کې دوکه نه سي. یو خبره په دې کې لا پاته ده، هغه دا ده کچيري د یوې زنانې کوشنۍ پیدا سو، د هغه بعد چې کومه ناجوړي راځي، هغه ناجوړي روانه ده مسلسل تر 40 ورځې پورې ورسېدله، بیا به دا زنان منځونه نه کوي تر څو پورې چې 40 ورځې نه یې پوره شي. 40 ورځې پوره شولې کچيري هغه ناجوړي ودرېدله، دا خپل سر پرېمنځي، خپل روزه، خپل تلاوت، خپل منځونه به شروع کړي. کچيري د 40 ورځې بعد هم هغه ناجوړي جاری ولا، نو بیا به هم دا زنانه خپل سر وینځي، دا هغه بعد به بیا خپل روزه، خپل تلاوت، خپل عبادت دا به تر سره کوي. دا مسأله سره په دې باندې سر خلاص کی، په دې باندې ځان پوکي، په دې باندې عمل وکي. دا مسأله و نورو خوندو ته ورسوي چې دا هغه هم په دې فرض روزه کې روزه بچاو، په فرض روزه کې منځونه بچاو، په فرض روزه کې دا د برکت کم وختونه دي هغه د دې څخه تیر نشي. قدر منوس مستاسو د نن د بیان دوه خبرې مکمل اسمه یو ور بیا تاسو په یاد راولم. اوله خبر داوله چې کم شان الله پاک پر مستاسو باندې حلال کړی دي، لکه خوراک سو، ګولس ولا د غرنګا شاک سو، چایس ولې، شربت سو، شودیس ولې، پروزه کې هغه هم مستاسو پر ځان باندې بند کو چې موږ وینا الله پاک حرام کړی دي، پروزه کې زنه خورم. نو چې حلال شان مالته پر ځان باندې بند کړل، نو پروزه کې چې کم حرام شان دي هغه خو په هر حال کې پر ځان باندې بندول، دا هغه څخه ځان ساتل دا فرض دي، دا ضروری دي، دا د روزه اصل مقصد دی. او دویمه خبر پروزه کې به موږ تاسو نفلی عبادتونه زیاتو. نفلی عبادتونه ما تاسو ته وویل که یو څوک د اشراق منځ کوي هغه به په پابندي سره کوي، کچيري د اوابینو کوي هغه به په پابندي سره کوي، او دا غرنګا د قران تلاوت به زیاتوي. دا مستاسو په ژوند کې ډېری زیاتی بدلانی او تبدیلانی راولي. د دې سره وغټه فائدہ داسي مستاسو مسائل به الله پاک حل کړي. انسان چې الله ته څومره نږدې کیږي هغه مسئله الله پاک ته هم ورته اسانه کوي. دویمه خبر د نن د سبقه د نن د بیان هغه دا ده چې مستاسو روزه نسو، لیکن په دې روزه نیولو کې مستاسو پازي غلطیانی کوو. په هغه غلطیانو کې مستاسو پام او فکر نه وي، د مستاسو څخه غلطیانی سوي. هغه دارنګ غلطیانی نه دي چې په هغه باندې روزه فاسدي شي، بلکې هغه دارنګ غلطیانی دي چې د دعا د قبلېدو ډېری خاص موقع دي، هغه زموږ د الله څخه ووځي ضایع شي. چونکه مستاسو پښلمۍ تیارو، د پښلمۍ د پاره سالن چي د هغه د پاره چې کم مستاسو د خپل کور د رواج مطابق تیاری کوو، موږ په هغه کې مصروف یو، په پښلمۍ راپورته سو او داس هم وکړو. لیکن زموږ غلطي داوي چې موږ په هغه موقع باندې تهجد نه کوو. زما خوندو تهجد ډېر زیات قیمتي المنځ دی. په دې المنځ باندې الله پاک دومره خوشاله کیږي، او دا المنځ د خپل مسئلو د خپل مجبوریانو د حل کېدو لپاره دومره بهترین المنځ دی. تر دې په اخوا بیا د انسان دعا او الله ته دومره ژر نه رسیږي لکه څنګه چې د تهجد د المنځ بعد رسیږي یا د تهجد پر وخت باندې رسیږي. نو قدرمنو پښلمې ته خو اسی هم ګرځا راپورته کیږو، المنځ هم کوو د سحر و الحمدلله، پښلمې هم کوو او داس هم وکړو. لیکن که یو 4 رکعاته، یو 5 رکعاته، 8 رکعاته د تهجد په نامه سره مستاسو نفلونه وکړو، نو مستاسو د یوې میاشتې تهجد خو به پوخ وسی. مې ځای کوي ډېر انسانان دی هغه په پابندي سره کوي، چې څوک نه کوي هغه د نن بعد قصد وکي، د نن بعد اراده وکي چې نه به قضا کوم. الله تعالی دې مستاسو ته آسان کړي. د دې غټه فائدہ بداوي چې د دې تهجد بعد ته کوم دعا غواړي، دا د الله دربار لره دا دعا دي، و یا الله په تور تیار کې تور شپه ولا ټول انسانان ویدولو د تهجد پر وخت باندې، یا الله ستا دغه یوې بندي، ستا دغه یوې زنانی بنده چې هغه دا دعا غوښته ولا، هغه کده قسمت وي، کده رښتې وي، کده رزق وي، هغه کده هر مسئله وي چې په شریعت کې جایز وي، تاسو هغه د الله څخه وغواړئ. بیا د الله و رحمت ته وګورئ چې الله پاک هغه دعا څنګه قبلوي. زما قدرمنو موږ تاسو دعاوي کوو، په هغه دعاو کې مو یقین نه وي چې دا دعا قبليږي، بالکل داسې مکوئ.
دا تاسو د ځان سره بد کوي هر دعا چې کوي په هغه کې بس تاسو سل په سل کې یقین وي چې دا زما دعا خامخا قبليږي خامخا قبليږي او څو وخت قبول شي څو وخت د دې و ما ته بدله ملاو شي د دې لپاره موږ تاسو په خپل خیر نه پوهیږو په دې باندې موږ پر دې موقع باندې پر الله یقین کوو چې یا الله څه ټیم زما لپاره خیر دی یا الله هغه ټیم یې قبول کړي په الله بارکی چې مستاسو د الله په بارکی دا خیال کو چې زما هر دعا الله پاک اوري قبلویه اره موقع ما قبول ده هر دعا قبول ده لیکن د هغه جواب ما ته خدای پاک ته ټیم راکړي په دې باندې الله پاک ډیر شپويږي په دې باندې مستاسو نه پويږي نو قدرمنو اول موقع چشنا چې مستاسو د تهجد پر وخت باندې تهجد ضرور به ضرور وکړو شل منټه نیمه غنټه مخکې راپورته سه د موبایل یا د غړی الارم وختي ودرو مخصوصا لږ وختي بری دسه چې بیا دلته د تهجد رنګه موقع ستاد لاس څخه ونو قدرمنو کچيري حکومت اعلان وکي چې د ماخستان پر 3 بجې باندې پر پلانکی روډ باندې پر پلانکی چوک باندې موږ یوا غونی برا یوا غونی غنم یوا غونی وړه یوا غونی ورځي یوا غونی خرما که هر څوک را لې او هغه ته موږ دا شان ورکو نو ستاسو خیال پر 3 بجې به حالت بیا موږ تاسو ځای پیدا بالکل په پلین کې بځای نه پر روډ کې بځای نه چې دې زموږ تاسو په سل کې 80% یقین دی چې و مشته دا حکومت دا شان راکوي پر روزه کې دا شان مشترک کوي نو کچيري الله پاک اعلان کړی چې تاسو د شپې پر 3 بجې پر 3:30 بجې پر 4 بجې تاسو د ما څخه چې څه غواړي هغه غواړي خالد پاکستان د حکومت رنګه غنم برا ورځي خرما د دې شان نه بلکې چې تاسو څه غواړي هغه تاسو د ما څخه وغواړي زما د تاسو سره وعده ده زه تاسو ته درکوم په حدیث شریف کې راځي چې وای د تهجد پر وخت باندې الله پاک داغه آسمانی دنیا ته راسي او الله پاک اعلان وکي چې داسي څوک مریض تا چې هغه دعا وکي زو هغه ته صحت ورکم داسي یو تنگ دست استا چې هغه رزق غواړي زو هغه ته رزق ورکم داسي یو خورستا چې د هغه د ژوند د رشته مجبوری وي او هغه ته الله پاک وایي بهترین رشته ور نصیب کم داسي یو خورستا چې د هغه د اولاد ضرورت وي او هغه ته اولاد ورکم داسي یو خورستا چې نارینه اولاد غواړي د ماسه دی غواړي الله پاک وایي هغه ضرورت ورته پوره کوم یا دا رنګ یو خورستا چې هغه ناجوړ وي مریض وي نا صحت نه وي برابر لیکن دا ما څخه الله پاک وایي خاص کی زو دې ته صحت ورکم الله پاک وایي چې تاسو سوال نه ما څخه کوي تاسو یو کوي زه هغه سوال قبلوم یو خود شپې میان وي چې په هغه کې یو څوک پچانه خبر صرف او صرف الله پتا خبر دی په ما او تا چې ما او تا عبادت کوو اول مسلمان عبادت کوي زنانه عبادت کوي زنانه پښپکی د الله څخه خاص کوي نارینه عبادت کوي پردا موقع کچيري ماشومان کشران انجنوي کشران الفان وي هغه الله تعالی سپورت کی الله تعالی الله سپورت کول څومره خوند ور کوي اے خوندو اے مندو کچيري زموږ تاسو اولاد د شپې منځل را پورته سي مور پلار وویني یا مشرور مشرخور وویني نو څومره خوند ور کوي چې دا څومره خوند کوي څومره موقع ده څومره انسان دی پر مستاسو باندې هغه ماشوم هغه زوی هغه لور هغه خور هغه ورور ګران شي نو مستاسو کې خالی خوندي یا ورونه یا مور یا پلار یو لیکن چې دا موقع الله پاک وویني وا 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 د دې بیا مستاسو کوم بیان کوو چې الله پاک به د څومره نعمتونه ورکوي الله پاک به د څومره رحمتونه ورکوي الله پاک به د قسمت څومره برابروي د قسمت کې چې کومې پریشانیاں نه جوړیان ستړي وي هغه به الله جن لري کی ولی دای پر دغه عمر چې دای معصوم دی پر دې عمر به د بازی کول خوبونه به کول لیکن دای د خپل رب په دربار کې د خپل رب و مخته پر مسله باندې لاس پر تکړی دی د الله څخه سوالونه کوي دا د خوش قسمت کورو پہچان دی د خوش قسمت کورو نشانه دغه ده چې په هغه کورو کې به د هغه کور غټ خوشنۍ د هغه کور زنانه او نارینه د پېشلمي پر وخت باندې د پېشلمي څخه مخ کې یا د پېشلمي څخه ورسته تر اذان د مخه د عبادت تهجد منخمخه کوي دا رنګ به کوي لکه عام منځونه په پابندي سره د عبادت تهجد د بعد د الله څخه خپل سوالونه کوي
سوالونه به خامخا کوو دا د سوالو میاشته ده دا د خواستو میاشته ده ای زما خوندو دا د غوښتو میاشته ده بیا به ارمان کوو لیکن بیا به دا روزه نه وي هغه یو عالم وای بیا به ارمان را پسې وکې بیا به جهان را پسې ګورې نه به یمه نو دغه روزه ده بیا به ارمان ورپسې کوو بیا به ټوله جهان ورپسې لټوو په ټوله جهان کې به ورپسې ګرځو چې هغه د روزې برکتونه هغه د روزې رنګه دعاګانې ملاو شي لیکن بیا به جهان را پسې ګورې نه به یمه دا روزه پسې به بیا موږ ټوله جهان ګورو بیا به دا موقع نه وي زما خوندو دا موقع قیمتي کوي دا موقع په ژوند کې بار بار نه راځي تیر کال ډېرې زنانې ډېرې خوندې ډېرې مندې ډېر نارینه دارنګه وو چې هغه ویل را روان کال روزه کې به بیا زه خواري او محنت کوم لیکن په دا روزه کې هغه زموږ تاسو په میان کې نشته هغه د دې دنیا څخه ولاړل نه داسې و چې خالي هغه سپین ږیري یا سپین سري وو نه ځوانان هم لاړل په هغه کې زنانې هم ځوانانې وې په هغه کې نارینه هم ځوانان ول لیکن نن هغه ولاړو خپلو قبرو ته هغه د روزې چې کوم ارمان هغه درلودی هغه ارمان یې پوره نسو نو ای قدرمنو ای زما خوندو زما مندو دغه ارمان په دې روزه کې مکمل کړي دغه دعاګانې دا خواستونه دا تلاوتونه دا عبادتونه دا په دې روزه کې وکړي دا ځواني دا پیغلتوب دا په دې روزه کې د الله څخه غوښتو د الله څخه راضي کېدو د الله سره جوړه وکا پر دې باندې د خپل ځواني استعمال کا پر دې باندې ستړې کا پر دې باندې بے خوبه کا پر دې باندې تجه کا پر دې باندې وجه کده ځواني ان شاء الله را روان ژوند بدی په دنیا کې دا رنګوي لکه د جنتیانو غا څه چې تا غوښتي وي الله به هغه ګرځه درکړي وي څه چې تا غوښتل الله به هغه ګرځه درکړي ولی په قران کې الله پاک فرمایي وای د جنتیانو د پاره دا اعلان دی ولکم فیها ما تشتهیه الانفس و اے جنتیانو په جنت کې تاسو زړه ته غواړي چې څه مزړه غواړي الله پاک وايي هغه خالی حکم وکي هغه به تاسو ته په جنت کې ملاويږي نو اې ما خوندو دا د روزي میاشته د دعاګانې دارنګ قبليږي لکه د جنتیانو حکمونه لکه د جنتیانو د زړه ارمانونه نو لہذا په دا موقع کې تاسو د ځان لپاره ګټي وکي خوبونه کم کی خوب خو په ګرد کال کې بیا کوو خوبونه کم کی دا موقع د لاسه مباسي چې د دې میاشتې په قدر مستاسو پوسو زوام مستاسو په افتو خوبونه نه وکړو لیکن د دې روزي قدر به وکړو نو قدرمنو د دې روزه اوله قیمتي لمحه چې دا هغه د تهجد وخت په یو صورت کې به نه پېښو کڅه هم 2 رکعات دی وی دا هغه بعد خپل دعا وکا لیکن تهجد به خامخا به کوو دغه بهترینه موقع الله را کړی دا بیا دویم وار مشتدار روزه را نصیب شي کنه یا چې کمی دا نوري را رواني دي دا زموږ په قسمت کې لیکلي وي کنه وي په دې باندې مشتاسو یو څوک نه خبر لہذا چې کوم موقع زموږ په لاس کې دا هغه به نه ضایع کوو په روزه کې دویم اهم وخت چې د اسما قدرمنو خوندو هغه د سحر لمانځه بعد وخت دا ډېر قیمتي وخت دی د دې وخت باید مشتاسو دومره قدر وکړو د برکتو وخت دی د رزق د تقسیمېدو وخت دی د عبادتو وخت دی خالی تر لمر راختو پوری غنټه قدر دی یا 3 پاو قدر دی مشتاسو عبادت وکړو نفل وکړو تلاوت وکړو چې لمر راوختي خپل مشتاسو منځونه وکړو انو د دې څخه الله تبارک وتعالى او مشتاسو ته پر روزه کې به الله د عمره ثواب راکړي پر روزه کې به الله پاک مشتاسو ته ډیر زیات ثواب راکړي ورې یو عام نیکی کول دي دا هغه ثواب یو دی او کچيري یو سړی پر روزه کې نیکی وکي هغه یو نیکی الله پاک د فرض په درجه کې وردروي او فرض چې دی هغه یو په اویا راولي یعنی زماستا یو نیکی چې دا هغه یو نیکی د اویا په حساب سره الله پاک زماستا په عمل نامه کې رالیکي نو داغه موقع د الله سم باسي قدرمنو او درېمه موقع هغه دومره قیمتي موقع ده قدرمنو چې تاسو ته وایم تاسو به وس زړه دا وغواړي چې وس هغه موقع وي موږ دعاګانې پکې شروع کو هغه موقع تاسو واوري دا هغه موقع بیانولو څخه مخکې زه یو حدیث تاسو په مخکې بیانوم نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي وای د روزمات پر وخت باندې الله پاک د روزاتی دعا نه واپس کوي قبلویه دا څنګه کوي الله پاک چې د دعا وغواړي او الله دې نکي قبوله قدرمنو دا وعده چا کړی دا دا زما وعده نه ده دا ستا وعده نه ده دا د یو حکومت وعده نه ده نه د وزیر اعلی او د وزیر اعظم او د صدر او د ډي سي وعده ده دا د ناظم د یو چا وعده نه ده
دا وعده ده د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم او نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو خبر هم داسې نه کوي چې تر څو پوری د الله د خاص اجازت نه وي نو مطلب دا ده الله د خاص وعده ده چې اے روزاتی اے نارینه اے زنان تا ګرد ورځ روزه ونیوله الله پاک او اسما د پاره دي د خپل انا د خپل سینه د خپل رګونه دا دیګر د تند پر تیر کړه دا دیګر د وجه کړل زما د پاره او وسته د روزمات پر وخت نماز څخه خواست کوي زستا دعا خامخا قبلوم لیکن زموږ په معاشره کې زنان کمزوري چیش کوي پر دې موقع باندې دا په کچن کې وي په منا کې وي په بورچخانه کې وي الته لګیا دا په سالنان کې مصرف ده یقینا هغه هم ځان ته ګټه د ثواب دی لیکن پکار دادی چې نیمه غنټه د مخه زنانی د خپل کور سالن د خپل کور کتاب د خپل کور سبزی هر څه تیاری چې کوي هغه نیمه غنټه د مخه مکمله کی چې نیمه غنټه پاتس والا راسي په دسترخوان ته کښینی خپل کښنی بچان دي خوند دي ورونه دي نارینه دي زنانه دا دیګر د راسي د دعا اهتمام دی وکي موږ تاسو ډیر مجبور یو هم په رزق مجبور یو هم په صحت مجبور یو هم موږ تاسو په اولاد مجبور یو هم په سمو په جایز او په شر رشتو باندې مجبور یو هم د اولاد د پاره هم د لونو د پاره هم د زامنو د پاره او د غرنګا موږ تاسو په اولاد باندې مجبور یو او ډیر انسانان په نارینه اولاد باندې مجبور دي نو چې دومره زیات مجبوریانی موږ لرو تر ګردو غټه مجبوری چې موږ خپل ګناوي په الله معاف کو د الله سره روغه وکړو الله پاک موږ د جهنم څخه د همیشه د پاره وساتي جنت والا جوړ شو چې کله سپینجری یا سپینسری شو الله می د بے عزتی د بدنامي د ژوند څخه وساتي الله می د بے عزتی د مرګ وساتي الله موږ په ژوند کې د داسې نه جوړیانو وساتي چې هغه به د جوړېدو نوم نه لري یا که نه جوړیان نشته د هغه څخه موږ تاسو دعا وکړو د دې ګردو د پاره مجبوریان هم لرو الله پاک وعده هم کړی ده هغه میاشته هم راغلی ده هغه میاشته شروع هم ده په هغه کې موږ تاسو ډېر د روزه ماتو وخت موږ تاسو ضایع کړی هم دی مس کړی هم دی اوس باید هغه نه کو ضایع زما قدرمنو اوس د هغه موقع څخه فائدہ واخلو چې کوم دعا ستاسو لپاره جایز ده هغه ار یو دعا ته پر دې موقع وشتای شي وی غواړه په دې کې الله ته وشک توي کا الله ته وزاړه الله تخپل مجبوری کې شیش ده الله پاک وايي ګرد ورځ زما د لپاره روزنی ولې حالانکه خوراک شان مرته پراتو او به هم ورته پرتی وي لیکن صرف زما د حکم خیال کوي هغه خپلته نه یوړل زما د حکم دومره خیال وساتي اوس د روزمات پر وخت و ما ته وشکی توي او و ما ته خواست کوي یا الله زما مسلې را حل کا یا الله زما سوالونه را حل کا یا الله ز سوالګر یم یا الله ستاسو دربار ته راغلیم یا الله ته ما څنګه دغه پریږدي په روزه کې زموږ د کور گیټ ټوک راوټه کوي وای روزمات را کوم چې دغه نه پریږدي یا الله ستاسو په دومره غټ دربار کې زه تاسو راغلم یا الله زه د روزمات پر ځای د تاسو خدا سوالونه غواړم یا الله ما تیرا قبول کا یا الله زما په شي سر نخلاصيږي ما صرف دا اوریدل دي ستا نبی ویل دي و ما تملا او عالم او مفتی ویل دي چې د روزمات پر وخت دعاګانی قبليږي یا الله زه قبول غواړم یا الله زه خامخا غواړم زه د تاسو خا یا الله نه مایوسه چې زوم یا کستا خوشي ته قبول کړي نه یا الله زه په دربار نه لرم زه قبول غواړم او خامخا غواړم یا الله زه څوک لرم زما بل خدای نسته چې زه د هغه څخه خواست وکم یا الله زه د تاسو غواړم په میان کې چې ته د سترګو څخه وښکي ورته توي کې و الله ته څومره بهترینه موقع ده یو فرض روزه ده یو دیګر د ورځ روزه نیولې یو دی په کمره کې په کچن کې په هر موقع دی د الله د حکم خیال ساتلې دي خوراک دینه دی کړی اعلان کې ته یو چا نه لیدل او به هم په کمره کې وي په هغه کې خوراک هم پروت وو دومره دی د الله د حکم خیال ساتلې دي بیا دیګر د ورځ پر ځان باندې تندل وجه تیر کړل اوس پر آخري موقع باندې الله پاک وعده کړی دی چې زه د سوال قبلوم او تناس کې و الله ته لاس پورته کړی دي او برته پسترګو کې دی وښ کې هم راوستلې دا هغه بعد ته دعا او خواست وکي دا کېدلای نسی چې دا دعا دې نسی قبول زما دا الله پر ذات باندې سل په سل کې یقین دې استاد دعا قبليږي خالی ماسي مشتاسو د دې موقع قدر وکړو د دې موقع څخه فائدہ واخلو نو زما خوندو درې وخت اصول یو د تهجد وخت یو د سحر د منځ بعد یا تر مره خطو پوری وخت او دریم د روزمات څخه شل منټه مخکې نیمه غنټه مخکې وخت دا وختونه قیمتي کوي ستاسو روزه به دومره خوندور
ستاسو روزه به دومره ښایسته سي، ستاسو روزه به په تاسو باندې دومره ښه اثر وکړي چې بیا کله روزه ځي ختمیږي خلک به خوشحاله وي چې موږ ډېر ستړي سو، لیکن ته به پسې ژاړې چې دا روزه څنګه راسه ولاړه، ته به پسې ژاړې چې دومره بهترینه میاشت الله راکړه، که څه ما دعاګانې او خواري پکې وکړه لیکن بیا هم زما ډېره ارمان ده. په دې باندې زما خوندو د دې موقع قدر وکړي، د دې موقع څخه فایده واخلي. او یو خبره چې کومې زنانې د کور دپاره سالن یا ډوډۍ پخوي یا ګوله پخوي یا پیاله پخوي، هغه زنانې دي دا خبره بالکل په یاد لري، دا ستا د لاس جوړه سوې ډوډۍ، ستا په لاس پخ سوی سالن، ستا په لاس پخ سوی چای، ستا په لاس جوړه سوی چټني یا شربت یا هر هغه خوراک چې تاسو په کور کې استعمالوي، د هر چا رواجونه جلا جلا دي. په دې که چا هر چا ګوله وکړه، په دې باندې چې چا روزه ماته کړه، د هغه سړي د روزې د هغه زنانې د روزې یا تا همسایه ته د خیرات په حساب باندې ورواستول، هغه د دې څخه ګوله وکړه، په دغه ګردو کې ستا جلا د روزې ثواب شو، د خپلې روزې ثواب دی جلا. مثال کے طور پر په یو کور کې اته انسانان بوسي، په هغه کې چې اکم مورې ده یا لور ده هغه سالن پخوي، نو اوس د دې سالن څخه چې کوم انسانان روزمات کوي یا پښلمۍ کوي و هغه انسان ته به د روزو ثوابونه جلا ملاوي، ولې د دې په پخسوي سالن باندې هغه روزه ماته کړه یا ونیوله او د دې د خپل روزي ثواب په جلا ورته ملاوي. حالانکه څوک درنګ کوي چې یو انسان دی وی اته روزي دی ونیسي په هر ورځ دی د اته روزو ثوابونه وګټي نيسي کوله، لیکن دا زنانه چې دا سالن پخوي یا وچه ډوډۍ پخوي یا بل ترکارۍ پخوي یا د کور د پاره دا چټنی جوړوي یا چای جوړوي یا د شودو یو شی جوړوي، هغه که هر حساب دی په دې ګردو کې د دې جوړېدو والا زنانی جلا جلا خپل ثواب شته، پوره د یوې روزې ثواب الله ورکوي، د خپل روزې ثواب جلا. هغه کوم انسانانو چې د دې د لاس په تیار شوي خوراک باندې یا روزه ماته کړه یا ونیوله، په روزه کې خوراک چې نیوکي و دې ته د هغو د روزو ثواب جلا ملاو شو، او د هغو انسانانو د روزو خپل ثوابونه بالکل نه کمیږي، هغه خپل جلا ثواب وګټي، د چا چې خیرات کړی د هغو د خوا څخه جلا ثواب دې ته ملاو شو. نو دا روزه ډېره قیمتي ده، دا ډېره قیمتي کې زما قدرمنو کوشش مو وسي په دې روزه کې تاسو خبرې کمې کړئ، خبرې زیاتې کمې کړئ چې څومره کمیږي کمې کړئ. او تر ګردو بهترینه د روزې قیمتي کېدو اسانه طریقه دا ده، ما په شروع کې درته وویل یو د حرام څخه ځان وساتئ او یو نفلي عبادتونه ذات. په نفلي عبادتو کې تر ګردو زیات کم یو دی. تاسو مثال کے طور پر دا پوښتنه ده تر ګردو ډېر کم عبادت موږ نو زه تاسو ته جواب درکوم، عبادتونه هر یو کوي چې پر تاسو باندې بوج نه وي، که تاسو ډېر زیات عبادت کوي د قرآن تلاوت زیات، د قرآن تلاوت هغه د روزې د ګردو عبادتو چې کوم نفلي عبادتونه دي د هغو سر دی، د هغو روح ده، د هغه ملایکې ده، هغه د قرآن تلاوت دی. الله دې پر دې خبرو د عمل توفیق راکړي. قیمتي میاشت ده، قیمتي لمحات دي، الله دې د ازما وینا په خپل دربار کې پورا پورا قبول کړي، الله دې ستاسو ناس ته قبول کړي، او الله تعالی دې د دې په بدل کې موږ تاسو ته دغه کومه میاشت چې روانه ده دا دې الله د موږ څخه پورا قبول کړي، را روانه دې را نصیب کړي. چې کوم انسانان د دې دنیا څخه تللي دي الله دې د هغو مغفرت وکړي، او چې کوم انسانان دا وخت په تکلیف کې دي هغه که هر تکلیف دی، که ناجوړي ده، که بیماری ده، که بې د رزق تنګي ده، که د اولاد ضرورت دی، که هر مسئله ده، یا الله زموږ د دې بیان په وجه باندې په دې کې الله موږ حدیثونه وویل ستا لپاره رایو ځای سلو، یا الله د دې په وجه باندې د هغو ګردو څه دا مسئلې حل کړې. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین. دعا وکړئ، لاسونه پورته کړئ. وعلى آله واصحابه واتباعه اجمعین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. يا الله يا الله يا الله زموږ ټولې ګناوې را معاف کړي، یا الله د ټوله امت ګناوې ور معاف کړي،
یا الله زموږ خوندې زموږ ورونه په فلسطین کې په شام کې په عراق کې په هر ځای کې چې یا الله په تکلیف کې دي یا الله دا فرض روزه ده یا الله هغه تکلیفونه د دغه فرض روزې په برکت سره ځینې لرې کړي یا الله کې د رزق تنګي ده یا الله هغه د دې څخه لرې کړي سهولت او اساني ورکړي یا الله زموږ په ژوند کې چې هر مجبوري ده هر حاجت او ضرورت چې لرو یا الله په هغه باندې ته موږ ښه خبر یا الله هغه مشته اسانه کې په خوشحالي او په اساني بدل کړي یا الله زموږ وزنانو ته د پردې یا الله زموږ وزنانو ته د غیبت څخه د بچاوېدو توفیق ورکړي یا الله هر کمی چې پکې د هغه څخه وساتي یا الله زموږ ونارینهو ته حیا ور نصیب کړي یا الله زموږ ونارینهو ته رزق حلال ور نصیب کړي یا الله د حرام رزق څخه وساتي یا الله تقوا ور نصیب کړي یا الله پاک دامنی ور نصیب کړي یا الله زموږ وزنانو و نارینهو ته د روزې د قدر کولو توفیق ورکړي یا الله زموږ ور روان نسل ته د غرنګ دین ور نصیب کړي یا الله لکه مشته چې دی راک یا الله تر موږ شلار د دین ور نصیب کړي تر موږ شپر دین باندې روان کړي یا الله د نیکو اعمال توفیق ورکړي یا الله چې کومه دعاګانې موږ تاسو خو غوښتلې یا الله هغه هم را قبول کړي یا الله چې کومه زموږ په ذهن کې نه راځي یا موږ نو غوښتلې یا زموږ مجبوریان ولې لیکن موږ نسوي بیان ولې یا الله هغه هم ته مشته آسان کړي اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل من صلى وصام وقعد وقام وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين